ځکه زموږ څه کم از کم 250 260 ایټم دي. زما عنایت یوسفزی نوم دی او د کوز دیر ماندیش اوسېدونکی یم، تحصیل بلانبټ. ښه مې ورسې ښه وخت چې دی نو دا خو زموږ ډېر وخت نه و. زما سره نور کوم ملګري به چې لکه مثال په طور زمنا خان چې دی اسماعیل خان و، ما دا به چې اکثر په دې ځای کې کېناستو نو موږ به بحث کوو چې یاره په دې ځای کې موږ چې د دې خلکو د لیدو لپاره یا زموږ د کومه زاړه انټیک چې دي، زاړه اثار چې دي د دې چې دا ژوندي پاتې شي، د دې لپاره موږ داسې یو ځای جوړ کړو او هغې له خلک راځي او زموږ راتلونکی نسل له دې نه باخبره شي چې آیا زموږ مشرانو دا کرونده پسې شي کړله، زموږ مشرانو چې د زندګۍ نور کومه د اړینو اوزار چې دي د دې لپاره څه استعمال کړلي. نو د دې لپاره چې موږ بیا دې شروع کړو نن یا 15 کاله یا 6 کاله مخکې څه زما په کور کې څه سامان پروت و لکه یوه، خاښۍ، راشپیل، توره، ټوپک، میچنو، نغرې، کندو مختلف، ځکه زموږ څه کم از کم 250 260 ایټم دي. دا سما راټول کړه. څه بیا خان راغی هغه ویلې چې یاره څه زما څه سامان دی لکه سپلی شو، ټوپۍ شو، نغارې شوې یا لاسلونه، مختلف قسم زاړه سامانونه هغه دې ځای کې راوړه. بیا موږ دا سوچ وکړو چې یاره دې له موږ یو داسې شکل ورکوو چې دا د یو باقاعده د ورثي شکل لا لوک ورثه چې کوم په اسلام آباد کې دی خو هغه خو د ګورمنټ د طرفه ډېر زیات سپورټ شوی دی نو هغې له ډېر زیات خلک ځي. موږ خپل کوشش په پرایویټ سطح باندې ډېر کړی دی چې لکه موږ لکه دا چې دا سامان خو موږ چې دی نو دا موږ په خپل هلې ځلې کړي دا سامان موږ راغونډ کړی. په دې کې زموږ سره شاته نه هېڅ مرسته نشته. یاره چې دا سامان چې کله موږ راغونډ کړو او په دې ځای کې موږ دې له دې چې د یو لوک ورثې د یو میوزیم شکل ورکړو نو دا بیا مختلف سوشل میډیا والا راله نو په دې کې موږ ته خو لاول دا پته نه و چې په دې کې به د خلکو دومره ذوق وي، د دې د لیدو به خلک دومره خواهش کوي. زه به چې بار چېرته تلمه یا تیمرګري ته یا خال ته یا واړۍ ته یا دیر ته ایون دا چې پېښور ته نو ډېرو ملګرو به زه دمه ما ته ویل چې یاره تا خو ډېر زیات لکه دا د قوم څه تا یو احسان کړی دی ځکه چې دا زاړه اوزار چې دي دا خو زموږ د قوم یو اساسه ده، دا زموږ تېر شوي قوم اساسه ده او دا د راتلونکي نسل ته دا مونږ ورکول غواړو چې یاره دا په هغې باندې مونږ پوه کړو، هغو ته یې پرزنټیشن وکړو چې دا هغو څنګه استعمال کړلي. په دې کې زموږ چا به ویل یاره زموږ څه پلانکی څیز دی، چا به ویل زموږ څه توره ده، چا به ویل زموږ څه لوټي دي، چا به ویل زموږ څه کندو دی، چا به ویل زموږ څه یاره راشپیل دی او دا زموږ په څه طریقه باندې تاسو کولی نو ښه به نو بیا مونږ تورمنګ درې ته د سلطان خیل درې ته نیاک درې ته رباط درې ته مختلف ځایونه چې چېرته هم تللي نو خلکو مونږ له ګیټ په ذریعه دا سامان راکړی دی او هغه مونږ دلته بیا په ډسپلی کې ښودی دی. بلکل جي په دې کې زموږ سره د نوابي دیر د لاس چې دی نو 2 ټوپک هم پرتې دي. دا ایون دا چې د لیاقت علي خان د لاس زموږ چې کوم اولنی وزیر اعظم و د هغې د لاس یو ټلیفون زموږ سره پروت دی. په دې کې بیا د 1937 هندو مسلم فسادات چې دي هغې له زموږ دې علاقې نه زموږ پښتانه مشران تلو د هغو د لاس زموږ سره تورې خنجرې را سره دي. لکه په دې کې چې کومه یوې دي خاښۍ دي راشپیلونه نو دا د هغه وخت خلکو دي چې هغه د نن نه 70 80 100 سال مخکې وفات شوي دي او ټول د دې علاقې چې کم خانان دي یا ملکانان دي یا ټول چې کومه یاد خلکو د هغو سامان موږ راغونډ کړی دی او په دې ځای کې موږ ډسپلی ته ور مخې ته کړی دی. د نن نه 15-20 ورځې مخکې تاسو پته وه په دې علاقه کې یو توپان راغلی یو تیز جاکټ سیلی توپان چې ورته موږ وایي دا راغلی نو دا ټیمان یې دې ځای کې ډېر زیات ګډوډ کړي د بره نه اوبه راغلو په دې میوزیم باندې د دې د بره نه ځکه سیستم زموږ سره نه و نو دا سامان یې ډېر زیات خراب کړی نو موږ یې نه تاسو دا یې نه دا شوکیسونه هم خالي پراته دي دا میوزیم تاسو وګورئ نو سامان زموږ سره موږ بیا کمرو له ویوړو چې په کمرو کې موږ محفوظ کړو دا موږ لکه د کنسټرکشن لپاره لکه د دې د جوړېدو لپاره داسې یو پلانینګ اوس روان کړی دی چې دا په څه طریقه باندې موږ جوړ کړو. زه هغو ته دا سوال کوم چې یاره ستاسو سره څومره زاړه اوزار دي، زاړه سامانونه دي لکه یوې دي، خاښۍ دي، راشپیلونه دي، تورې دي، میچن دي، ټوپک دي، مختلف قسم اوزار دي په زرګونو زموږ د روزمره استعمال زموږ د مشرانو ډېر زیات سامانونه دي. ایون دا که چا سره خپل د پلار نکاح د ور نکاح یو تصویر هم ورسره موږ له تش راکړي نو هغه په دې ځای کې زموږ سره تصویرانو دپاره ځان له یو پورشن دی یو بلاک موږ جوړ کړی دی. هغو ته زه دا اپیل ورکوم چې یاره تاسو دا سامانونه مه ورکوئ، د دې سامانونو قدر وکئ. زیات خلک یې په برګو کې اږدي یا تیلرونه جوړوي یا سیزي نو هغو ته زه دا اپیل کوم چې دا سامانونه موږ له راکړي د سوشل میډیا په ذریعه هغو ته زه دا سوال کوم یو قسم له چې دا سامانونه موږ له راکړي دا مه ورکوئ دا زموږ د پلار نیکه نښې دي او دا ډېرې درنې دي. نور ملکونو کې ته تاسو لاړ شئ نو هغو د خپل زړو اوزارو ډېر زیات قدر کوي. د هغو څخه
کورونو کې ځای نه وي نو ټولو د علاقې ولس ته زما دا سوال دی چې هغه مونږ دلته راوړي او هغه مونږ دلته محفوظ کړو او د راتلونکي نسل لپاره دا د یو یادګار شکل مونږ ورکړو ان جی او دا یا مختلف قسم تنظیم دی هلې ځلې کوي په دې علاقې د پرمختګ دپاره هغو ته زه دا ریکویسټ ورکوم چې یاره په دې دا ځای ډېر غټ دی نو که په دې ځای کې مونږ له داسې دا هغو زمونږ ملاتړ وکړي زمونږ په شا وردېږي چې په دې کې مونږ یو دوه کمرې جوړې کړو چې هغه ټورسټ راځي زمونږ څه دلته کې د یو رسټورنټ په شان هغه شپه کولی شي هغې له مونږ د کاني پینې پروګرام هم بیا کوو او دا په دې جوړېدو کې د دې قانون ورسې په دې جوړېدو کې زموږ سره لږه مرسته وکړي نو دا د راتلونکي خوند لپاره نور هم ښېګړه ده او دا یو کاري خیر زه ګڼم چې یاره دا راتلونکي نسل ته دا اوزار او دا نښې مونږ شیب کړو او دا هغو ته محفوظ پاتې شي